نورو محترم مسلمانانو د هر مهم کې د کامیابۍ دپاره د فتحې دپاره او د یا فتاحو وظیفه ده اسانه. فتاح فتح کوونکي ته وایي محترم مسلمانانو. دا د رب ذوالجلال رب لا یزال محترمو د هغه مبارک نومونه دي. دوه، دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس وکئ. صرف 100 پیرې په دې طریقه باندې انشاءالله چې الله جل شانه ورسره ستاسو مشکلات، ستاسو مهم، ستاسو کاروبار، ستاسو په جیل کې څوک بند وي، هر رنګه حالات وي، بعض انسانانو څنګه حالات وي او بعضو باندې څنګه حالات وي، موږ د حالاتو موافق تاسو ته وظایف درکو. نو دا هغه بهترینه وظیفه ده محترمو او اسانه هم ده. د ماسخوتن د مانځه نه وروستو ده. نو چې کوم انسان په څه کامیابۍ کې فتح غواړي، په څه کاروبار کې فتح غواړي، په خپل عشق او محبت کې فتح غواړي، په خپل اولاد کې فتح غواړي، په خپل قرض کې فتح د الله تعالی نه طلب کول غواړي چې ماته فتح میلو شي، ماته کامیابي میلو شي، ماته راحت میلو شي، ماته سکون میلو شي، نو د ټولو مسلو دپاره د یا فتاحو محترمو دا وظیفه ده. نو انشاءالله دا وظیفه چې چا وکړله هغه مراد او مقاصد به الله جل شانه اسان کي او ده ته په دغې مهم کې کامیابي میلو شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر و هیوادونو کې بهر مسافر دی، هغه مسافر دی الله تعالی حامی و ناصر مددگار شي. دغه مسافر دی الله تعالی خپل کورونو ته، خپل بیبیانو ته، خپل اهل و عیال ته په ډېر خیرونو په ډکو منګلو راوستلی کي. هر کور کې مسافر وي محترمو، تاسو به هم مسافر په کور کې لرئ، دغې مسافرو ته دعاګانې کوئ. هغه نوجوانان جینکۍ چې څوک ودونه نه دي شوي الله تعالی د هغوی نکاحګانې وکړي. او هغه زما رونه چې د ښکلو ځوانانو یعنې ځوانۍ ورته الله تعالی ورکړي دي، دغه ښکلې ځوانانو مالکان دي، دغه ځوانیانې دې ول الله تعالی برکتي کړي. دغه ځوانانو کې دې ورته الله تعالی ډېر برکات او ډېر خیرونه واچي. ډېرو محترمو مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د یا فتاحو ده او علماو ذکر کړي دي چې کم انسان دا وظیفه د کم مهم یا ضرورت دپاره وکړي، که هغه سخت مشکل وي او د پریشانۍ عالم وي په ده باندې، نو په دغې صورت کې د ماسخوتن د مانځه نه پس صرف 100 فیرې یا فتاحو ووایي او اول او اخره کې 11 پیرې درود شریف ووایي. نو لیکلی دي چې انشاءالله د ده به الله تعالی دغه ضرورت پوره کړي، کم ضرورت دپاره، کم حاجت دپاره، کم مقصد دپاره چې ده دا وظیفه کړې ده. نو هر کله چې ماسخوتن مونځ وکئ په خپل ځای باندې کښېنئ، نو که په کور کې کوئ که جومات خو ډېر بهتره دی. نو محترم مسلمانانو، تاسو به 11 پیرې درود شریف ووایئ. که درود ابراهیمي م ویلی شو نو ډېره بهتره. تاسو به اریان شئ چې یاره درود ابراهیمي او درود محترمو، د درودو حقیقت چې چا پیژندلی دی نو هغه د الله تعالی د دنیا و آخرت خوشحالۍ ورکړي. د درودو اهمیت چې چا پیژندلی دی د هغه ټول مسلې الله تعالی ختمې کړي دي. د درودو برکات چې چا لیدلي دي نو هغه سرخوره په دنیا کې ګرځي او مشکلات او ټولې پریشانۍ ورته الله تعالی ختمې کړي. او بیا درود ابراهیمي یو داسې درود دی، یو داسې قبول او مقبول کړی شوی دی محترمو چې د دې ډېر زیات برکات دي. نو 11 پیرې به درود ابراهیمي ووایئ. بیا به یا فتاحو الله ماله فتح راکړي په دې کاروبار کې، الله ماله فتح راکړي په دې محبت کې، الله ماته فتح راکړي په دې قرضونو کې، الله ماته فتح راکړي په دې قامې او په دې ویزه او په دې نېشنل اټۍ کې، الله تعالی ماته فتح راکړي زه چې کوم حاجت غواړم، ستاسو چې کوم حاجت دی الله دغه کې ماته فتح او کامیابي راکړي. الله د خیر او د برکت فتح راته راکړي. الله
او د دنیا او د آخرت فتح راته راکړي الله چې دنیا کې هم خوشحاله یم او آخرت کې هم خوشحاله یم. دا چې 100 پیرې وي نو بیا به 11 پیرې درود ابراهیمي وي او بیا به خپل د ځان دپاره دعا وغواړي د کوم مهم دپاره چې دې کړی وي د کوم ضرورت دپاره چې ته وظیفه کړې وي د هغې دپاره به د الله جل شانه نه دعا وغواړي چې مالک الله کریم الله رحیم الله زه حاجتمند یم الله زه ډېر زیات ګناهګار یم الله دونه ګناهونه مې دي الله چې په شمیره به یا الله زه ستړی شم الله دومره ګناهونه مې دي کم به ته یادوم الله په ما خپله د حیا او د عزت فرده واچولی کې الله او زما د حاجت ترسره کې الله ستره در نه بل در نشته الله چرته لاړ شم. محترمو دې سره به تاسو ګناهونه پرېږدوئ دې سره به تاسو 15 وخته ځان خپل منځګزار جوړ کړئ ځکه که یو انسان د الله تعالی رزق خوري او مونځ نه کوي ده له پکار دی چې د الله تعالی رزق خوړل پرېږدي. یو انسان دی د الله تعالی په ځمکه باندې ګرځي او دی مونځ نه کوي ده له د الله تعالی په ځمکه باندې ګرځېدل نامناسب دي دی به په ځمکه باندې نه ګرځي. یو انسان دی مونځ نه کوي دی ساګانې اخلي دا ساګانې به دی نه اخلي. یو انسان دی دی تږی دی او دی مونځ نه کوي دی به هغې پورې اوبه نه څښي څو پورې د مونځ نه یې کړی. محترمو مونځ داسې یو عبادت دی چې د انسان مشکلاتو سره ختمیږي انسان په زندګۍ کې ورسره برکات پیدا کیږي. ګناهونه داسې یو عمل دی چې انسان زندګي ورسره لنډه تنګه کیږي انسان په زندګۍ کې مشکلات او پریشانۍ راځي نو تاسو 2 کارونه وکړئ یو ځان کې تقوا پیدا کړئ او بل ځان کې پرهیزګاري راولئ ځان نیک ساس کړئ نیک بل ته به ګوته نه نیسو ښه چې تا کې دا غلطیانې دي ځان به ټیک کوو خپل اهل و عیال به ټیک کوو خپل نفس به ټیک کوو او د ګناهونو نه به ځان ساتو. الله تعالی تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي د دنیا او آخرت کامیابی دی الله تعالی تاسو موږ له ټولو له راکړي. موږ ته هم دعاګانې کوئ موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر.